سيد الأنبياء خاتم النبيين شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا پیغمبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کدا ټول پیغمبرانو فضیلتونه راجمع کې دا ټول فضیلتونه رب العالمین د دوانو جهادو سردار ته ورکړو. هغه پیغمبر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جہاں کی سارے کمالات تجھ میں ہے، جہاں کی سارے کمالات تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. هغه پیغمبر د ماعد المندو د هغې زبان باندې قرآن گواه، هغه پیغمبر د هغې په قول قرآن گواه، هغه پیغمبر د هغه ځواني د کردار، هغه پیغمبر د هغه بوډاوالی د کردار، هغه پیغمبر د هغه زبان د کردار، هغه پیغمبر د هغې وینا د کردار، هغه پیغمبر د شپې کور ته راځي ټوله ورځ د دین اشاعت محنت کوي. صدیقه کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د خپل خاوند دپاره په دروازه کې ولاړه ده. څوک راځي؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم راځي د استقبال دپاره ولاړه ده. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دروازه باندې رادننه کېږي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د نبی علیه الصلاة والسلام مدح بیانوي. څه وایي؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس. صدیقه کائنات وایي یو زمان ور دی، یو د خلقو انور دی. وشمس خیر من شمس السما، د خلقو د انور نه زمان ور ښایسته دی. فإن الشمس تطلع بعد فجر، د خلقو انور د سحر نه پس راخېږي. وشمس طالع بعد العشاء، زمان ور د ماخوتن نه پس راخېږي. هغه پیغمبر حضرت جابر رضی الله عنه راځي د ماخوتن راځي. یو طرف ته څوارلسمې سپومۍ راختلې ده، بل طرف ته د دواړو جهادو سردار ناست دی. حضرت جابر رضی الله عنه مامې راشه سپومۍ ته وګوره، د دواړو جهادو سردار ته وګوره. سپومۍ ښایسته ده که د دواړو جهادو سردار ښایسته دی؟ یو طرف ته سپومۍ ته ګوري، بل طرف ته دواړو جهادو سردار ته ګوري، بیا سپومۍ ته ګوري، بیا د دواړو جهادو سردار ته ګوري، بیا سپومۍ ته ګوري، بیا د دواړو جهادو سردار ته ګوري. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي قسم دی فیصله مې په دې وکړله چې د سپومۍ نه زیات محمد رسول